به ورته خامخا دا خبره کړي چېرې ستا دې زوی داسې الفاظ مخې ته راوړي دي دا ویډیو لږ وګوره نو مړه ته ځان سره سوچ کوه چې د ده به بیا څه حالات په دغه ټایم کې یو بل نوجوان ته هم سافټویر اپډیټ شو خو افسوس دا دی چې د عبرت ماده الله جل شانه زموږ نه اغستې ده څو ورځې مخکې ملګرو دلته کې په کنډراتو کې یوه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه د تختبای چې کوم کنډرات دي د یورپ نه یا د بهر ملکونو نه چې کوم انګریزان دې تختبای کنډراتو ته راځي نو هم د دې تختبای یو نوجوان د هغه سره په پښتو کې خبرې کړې وي خو هغه الفاظ یې څه استعمال کړي ملګرو هغه الفاظ د اول واورئ بیا هغه پولیسو گرفتار کړی د هغې نه بعد هغه څه وایي هغه در سره هم شریک کوم تاسو څه کچه بوډا راوستی بوډا چېرته کچه پیس هم راوستی وې د سپي نه وباسم کچه پیس راوله بوډۍ هم راوستې ونې بوډاګان راوستې ته ځان له بوډۍ مړه چېرته زوی به دې راوستی معلوم مرشد و اسلام بساعد تابع وجودين تابع پرجام ورزمی شکل تیل شین از مراوی تاوی بارک ماوی بیان تحقیق کړی و تاوی نظم عظیم غواړم خپل تابع پښتنو وایم ماتو وایم انشاءالله داسې بیان تحقیق به بیا زمانې وکړي ویډیوګانې تاسو وکتې ملګرو اولنۍ چې کومه ویډیو وه نو په پښتو کې دغه هلک دغه انګریز ته څه وایي چېرې د ځان سره د بوډۍ راوستې ده چېرته جینۍ به د ځان سره راوستې وې په بله ویډیو کې بیا معافي غواړي چېرې ما کوم الفاظ استعمال کړي نو دا د استعمالولو ونه نو دا موږ تاسو ته په هره ویډیو کې وایو خو افسوس دا دی چې کومه د عبرت ماده ده ملګرو نو هغه الله جل شانه زموږ نه اغستې ده اوس زموږ په دې ویډیو زیات خلک دا کمنټس کوي وایي ځان لم کار کتلی دی د ځان لم ځکه کار کتلی دی چې موږ کوشش کوو چېرې تاسو ته لږه سمه لار وښایو چې کوم نوجوانان دي او په کومه طریقه باندې روان دي چې دغه لاره کومه تاسو اختیار کړې دا ټیک نه ده ما درته مخکې هم یو ویډیو کې ویلي چې دا کنډرات په دې کې ټول کاڼي دي که اوس انګریزان دلته راځي نو د څه دپاره به راځي هغوی چې کوم د اباو اجداد چې کومه هسټري ده نو هغوی به دا کوشش کوي چې دلته زمونږ دغه مشرانو څنګه ژوند تیر کړی نو زمونږ نوجوانان دلته څه له راځي درته مې ویلي چې دلته خو کاڼي دي زمونږ نوجوانان څه له راځي هغه د هلک په خپله په دې ویډیو کې ویلي دي چېرې د ځان سره به د جینۍ راوستې وې نو ما هغه ویډیو کې دا خبره نه وه ظاهره کړې چېرې دلته د هلکان دغې دپاره راځي خو د هلک په خپله په دې ویډیو کې دا ظاهره کړې ده چېرې د ځان سره به د جینۍ راوستې وې نو څومره د افسوس خبره ده دې نوجوان د لاسه به ملګرو هغه دروند پلار هغه خوږ پلار هغه به په تاڼه کې شرمېدو نو دا هغه نوجوان له په دې سوچ پکار دی چې زه کوم کردار کوم زه کوم کار کوم نو زما د وجې زما هغه خوږ والد صاحب چې هغه په جرګو مرکو کې کینی نو هغه به زما د وجې ټیټ سترګې وي نو که چېرې دا سوچ موږ ټولو شروع کړو ټولو نوجوانانو نو هېڅ به هم دی بیا به زموږ د خولې نه غلط الفاظ نه راوځي نو بیا د افسوس خبره دا ده ملګرو چې دا هلک په خپله هم د تختبی دی نو خپله علاقه خلکو ته بدنامول چېرې د دې علاقې داسې قسم خلک دی چې هغوی داسې قسم کردار ادا کوي هیرامنډۍ چې کوم ځای دی ملګرو تاسو ټولو به اورېدلی دغه لفظ هیرامنډي هم دغه شانتې ځمکه ده څنګه چې موږ په کومه ځمکه باندې اوسېږو همدغه شان کورونه دي خو هلته چې کوم خلک اوسېږي نو د هغوی کردار ټیک نه دی نو ځکه هیرامنډۍ ملګرو په غلطو الفاظو باندې یادېږي نو دا د ټولو نوجوانانو دپاره یو سبق دی خو که څوک ترې عبرت اخلي څوک دا الفاظ نه استعمالوي چېرې نوید به یې تا ځان له کار کتلی دی نو که موږ ځان له کار کتلی دی نو بله ورځ به هم ستا دغه شانتې حالات وي چې سافټویر به درته اپډیټ شي او بیا به ته وایې چې هلکه ما کوم کار کوو نو دا مې ټیک نه کوو هم ستا هغه خوږ پلار هغه دروند پلار به ستا د لاسه په تاڼه او په تحصیل کې شرمېږي چې هغه به په خپل ژوند کې تاڼه تحصیل لیدلی هم نه نو دا به څومره کوږ سترګې او د پلار چې په دغه تاڼه کې ناست و پولیس به ورته خامخا دا خبره کړي چېرې ستا دې زوی داسې الفاظ مخې ته راوړي دي دا ویډیو لږ وګوره نو مړه ته ځان سره سوچ کوه چې د ده به بیا څه حالات په دغه ټایم کې چې د ده والد صاحب ناست او دغه ویډیو ورته پلی کړي حالانکې زه دا هم ویم چې ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه د ده د خاندان خلکو به هم کتلي د ده پلار د ده ورور ټولو به کتلي نو زه ورته وایم چې هغه خوږ پلار هغه دروند پلار نن ستا د لاسه په تاڼه کې کوږ سترګې نو هغه نوجوانان چې په غلطه باندې روان دي نو هغوی نه یو کوېسټن صرف کوم یو سوال ته صرف کوم چې آیا ته غواړې چې زما د کردار د لاسه زما مور او پلار وشرمېږي که چېرې څوک وایي چې او زه غواړم چې زما دروند پلار زما خوږه مور زما د کردار د لاسه وشرمېږي نو هغه دې بیا کوي هغه ته پل اجازت دی خو که چېرې څوک غواړي چې زما د کردار د لاسه زما مور او پلار ونه شرمېږي نو هغوی د خپل کردار بدل کړي او داسې الفاظ دې راوړي چې په مور او په پلار باندې خلک شاباسې وایي
دا نه وایي چې دلې را څنګه تربیت کړی دی. ویډیو به تورې عبرت مخکې شیر کړي، کیدای شي یو څو نوجوانان د دې نه عبرت واخلي نو ډېر به ښه. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دې دل وي. الله پامان.